ګرانو کتونکو سلامونه کوم، خبره درې کوم په سپورټس باندې. او په سپورټس کې مې یو دوه ویډیوګانې د مخې نه تېرې شوې. یو هغه ویډیو چې د چارسدې په عبدالعلي خان سپورټس کمپلکس کې یو کلاړي خپله ټراپي راوالي، هغه ځمکې ته رولي او بیا په هغې باندې ټوپونه وهي او ماته یې کړي. او دویم مې د سوات هغه اوکاشه ماشوم چې په ړومبني جومات کې سبق وایي او د انډیا نه یې ګولډ میډل ګټلی دی. هغه ماشوم خبرې چې مې اورېدې، د اختر په شپه لاړم، مور پلار پسې ډېر زیات خفه وم چې تلمه نو ژړل مې. نو هغې سره مې دا وجود داسې وبغنېده او داسې هم ژړېدم او خوشحاله شوم چې داسې یو ماشوم چې د سوات خورې را پیدا کړې دی، یوه زرخیزه خوره. سوات کې داسې ډېر کمالي خلکه موږ ته مخې ته رالل، خو د سپورټس په دنیا کې یو شمېر داسې ځوانان موږ ولیدل چې هغوی د سپورټس په میدان کې د پاکستان نوم روښانه کړی دی. خو دغه ماشوم دا 9 کالو ماشوم او هغه څنګه مقابله کوي چې هغه په تایلنډ کې د یو ملک د لوبه ګټي، د بل مل نه لوبه ګټي، د بل مل نه لوبه ګټي، او بیا چې کوم دی د انډیا نه ګولډ میډل ګټي. نو هغه ملګري چې کله هغه سره هغه انټرویو کوي، نو هغه وایي چې کله د انډیا وي دا ګولډ میډل د چا نه وګټم، دا مې د انډیا نه وګټه. هغه وایي داسې ویارېدم ځکه چې دغه ماشوم په ذهن کې انډیا چې کومه ده، څنګه موږ ته هغه تصویر مخې ته راغلی په کرکټ کې، نو هغه ډېره عجیبه ولګېدله. اگر چې د ارشد ندیم د لوبې سره د انډیا او د پاکستان ترمنځ ډېره مینه خوره شوه او د هغه دوو میاندو کمال و چې دې خواته د انډیا هغه مورکې چې هغوی وي چې یاره ارشد ندیم زما زوی دی، دلته کې د ارشد ندیم مور چې کوم دی نو هغه هم زما زوی دی. نو په ډېر غریبۍ کې د هغه په توقعاتو کې نه وه چې هغه به دې ځای ته ګټي او هغه یو ګولډ میډل وګټو. پاکستان ډېر ښه ګریډ ته چې کوم دی نو هغه ورسوه. خو د دې ماشوم هم چې کوم دی نو دا هم د هغه نه څه کم نه دی چې اوکاشه ګټلې ده. خو را به شو سپورټس ته چې سپورټس ته څومره توجه ده. زموږ په پښتونخوا کې خو سپورټس سره توجه نشته دی. اوکاشه ماشوم له لا تر اوسه حکومتي کس نه دی تللی، ایم پی ایم این اے وزیر ورله نه دی تللی، د هغه ځای پولیسو انتظامي ورسره خپل څه مینه ښودلې ده، خو څوک ورله تللي نه دي. دا ډېره افسوس خبره ده. او دلته کې بیا یو کلاړیان چې هغوی په ګینټو صاحبانو ته انتظار کوي چې اوس په افسر راځي په سور ترق نور په دې ګرمۍ کې، نو بیا هغه ځوان راځي او هغه بیا اټراپي ماتوي. هغه ویډیو په ډېرو پیجونو باندې وایرل شوی ده، په لکو خلکو کتلې ده. دا د دې سپورټ د انتظامي د بې حسۍ، د غفلت او د لاپروایۍ په وجه باندې هم نه کتل چې په هغې کې انکوایري کېناسته، په هغې کې کاروي شول او دا ولې او دا هغه کلاړي چې کوم دی نو هغه خلکو په مخه راغستی دی انتظامي چې په تا به پابندي ولګو، دا به وکړو هغه به وکړو. خو د هغه خبرې ته څوک اثر نه کوي. ګوره نوکر دا د فارسي لفظ دی، نوکر به خپله نوکري کوي، دی به نښه کارونه کوي. خو ته افسر شوې او خو ته کلاسپور یې، خو ته د پاکستان د خزانې نه زموږ په سر باندې تنخوا اخلي او خو ته وایې چې ما کې خاني ده او زه په پوزه مچ نه پرېږدم او زه افسر یم. نو بیا کور کې ځان ته متکه ولګوه، بالغ کې کښېنه، حجره جوړه کړه، بیا دې کرسۍ باندې مه کښېنه. خو هغه ډي سي دی، خو هغه ډي پي او دی، خو هغه ډي اس پي دی، خو ایس ایچ او دی، خو اے سي دی، خو د پاسپورټ دی، خو د نادرا دی چې څومره پکې غټ افسر دی، خو زمونږ نوکر دی. نو نوکري د نوکرۍ په حیث باندې وکړه. بیا د هغې نه پس چې کوم دی نو هغه کلاړیانو هغوی خپل موقف راغی چې یاره دا دوی میچ بایللی دی، نو ځکه چې کوم دی دلته دا دغه به نو راټراپي یې ماته کړله. صحیح ده. یو دوه درېیمه ویډیو ما په 400 جرنالست باندې وکتله چې هغه وایي چې یاره موږ په پړانګو ګراونډ کې دغه کوو، هلته کې واښه راغټ شوي دي، هلته کې کندې دي، هلته د انجري ډېره زیاته خطره ده، یو شمېر لوبغاړي هغه پکې زخمیان شو او بیا 2 بجې مړه په دې ګرمۍ کې دوی په موږ باندې میچ کوي. او چې 2 بجې راشو نو لاول ګیټ ته ولاړو نو ګیټ بند دي، نو بیا کلاسپور پسې ګرځو، نو کلاسپور د کور نه چابي راولو ځان ته په خپله چې کوم دی نو ګیټ کولو کو. نو ډېره د افسوس خبره ده. بیا ګرانو کتونکو زموږ په تورنځو کې یو غټ ګراونډ دی، هغې کې درب راختلي دی، واښه پکې راختلي دی او څه ګند دی نو په هغه ګراونډ کې دی. بیا تنګي کې یو ډېر غټ ګراونډ چې هغه زموږ ملګري خالد منصور ته هغه کریډ دی چې هغه یو ډېر غټ کوشش کړی او هلته کې هغه ګراونډ چې کوم دی نو هغه جوړ شو، خو تر اوسه هغه چاته حواله نه شو.
نو دلته کې دا څلور ګراونډونه چې کوم دي نو دا دې وخت کې کلاړي ته پکې پیدا نشته، کلاړي ته پکې توجه نشته. خو بیا چې دا ځای په ځای دا ګولډ میډل سیکو زموږ د 400 دا خواهش دی چې 400 هم کلاړي وځي. د عالمي معیار عبدالعلي خان سپورټس کمپلیکس دی، خو هېڅ قسمه پیدا نشته قبرستان شکل پیش کړي. ښه بیا په 14 اګست چې کوم د میچ را جوړ شوی دی نو چې څومره لوبغاړي راغلل تا ته 15 میچونه وکړل، د چا 15,000 روپۍ خرچه شوې، د چا 10,000 روپۍ خرچه شوې، دوی په بیلونه پاس کوي، خو هغوی ته چا یو ټاکم نه ده میلاو، صرف دوه د وینر دپاره او د رن اپ لپاره انعامونه او ټراپیانې وې، نور هېڅ هم نه. د شب قدر نه هم پکې کیسه اخیستې شوې وه، تنګین هم پکې کیسه اخیستې شوې وه. نو ډېر زیات افسوس کولی شو. نور دلته کې خو سزا او جزا شته دی، د کرپشن یو نه ختمېدونکې سلسله روانه ده. او دلته کې چې کوم دی نو زموږ د ملک اوس پیژنګلو چې کوم دغه کرپشن جوړ شوی دی، نو په کرپشن کې ریکارډونه جوړیږي او افسران بالا چې کوم دي هغه شاهي بادشاهګان دي، هغوی ته غږ نشي کولی. خو زه په دې موقع باندې ارشد ندیم دی یا اوکاشه ماشوم دی یو بل مې مولي د هغه هم دې ټولو ته زه خیرات تحسین پیش کوم، سلام ورته پیش کوم چې زموږ په دې صوبه کې داسې پښتانه لوبغاړي چې هغوی ګولډ میډل روړو او په هغه ملکونو کې زموږ د پښتونخوا دا نوم خو زه واخیسته د سوات زرخیزې خورې د تلاوت په مد کې چې کوم دی نو څو پوزیشنونه روړل غیرته، اگر چې هغه قاریان هغوی ته هغه شان توجه نشته څنګه چې دې لوبغاړو ته ده، خو هغوی ته هم توجه پکار ده. خو دې لوبغاړو هم چې کوم دی زموږ ملک روښانه کړه. خو دلته کې چې سپورټس څومره هم څوک کوي نو هغه اپنی مدد آپ کوي، په خپله باندې کوي. سپورټس ته بالکل توجه نشته. چیلنجي خبره کوم نو په دې میګرانو کتونکو یو څو خبرې کولې چې دلته کې لوبغاړي راځي ټراپیانې ماتوي خو عمل درآمد نه کېږي. دلته کې خلک ګولډ میډل موږ له روړي او د انډیا نه روړي، او دلته کې زموږ د پښتونخوا دغه بادشاهیان د خپل کلاړي د خپل خیرو تپوس نه کوي. او دغه ماشوم چې هغه له صحیح خبرې هم نشي کولی، د اختر په شپه دي پلار یې وایي چې جړل هم خو هغه جړه یې راله یو په درې په خوشحالو کې روړله. نو ډېر زبردست جیت یې کړی دی او خیرات تحسین ورته پیش کوو. خو چېرې سپورټ ته توجه ورکړی شو نو زموږ د پښتونخوا ته وګوره په کرکټ ټیم کې زیاتره پښتانه لوبغاړي، خو دغه پښتانه لوبغاړو خو پښتونخوا کې لوبغاړي کراچۍ کې اکاډمو کې داخله کړې دي، ځکه توجه ورته نه ورکړل شوې. دلته پنډونه پاس کېږي خو توجه نشته. په دې باندې ادارو له کار کول پکار دي.